Question number 6 थे if alpha beta are the roots of x square minus 5x plus k is equal to 0 find k such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12 تاسو ته وایي که چېرې الفا بیټا د دې اکویشن روټس وي نو تاسو د k ویلیو معلومه کې تاسو له یو کنډیشن درکړل چې 3 الفا پلس 2 بیټا چې کوم دا د څه برابر دی د 12 برابر نو اول به چې کوم دا د دې اکویشن لپاره مونږ د a ویلیو رو باسو هغه 1 ده د b ویلیو چې کوم دا هغه -5 ته او د c ویلیو چې کوم دا هغه k ده نو موږ ته پته ده چې سم اف روټس الفا بیٹا د دې اکویشن روټس دي نو سم اف روټس بشي الفا پلس بیٹا از ایکوال ټو -b/a نو دلته د b ویلیو چې کوم دا -5 ته دا بشي -5 او د a ویلیو 1 ده نو الفا پلس بیٹا به موږ سره راشي 5 یعنی الفا پلس بیٹا نو ویلیو رااله 5 پروډکټ اف روټس چې کوم دا الفا بیٹا د هغه فارموله ده c/a نو د c ویلیو دلته k ده او د a ویلیو چې کوم دا 1 ده نو دا بشي k یعنی الفا بیٹا چې کوم دا موږ سره ویلیو رااله k دا ویلیو رااله او دا رااله دا اکویشن 1 موږ وي اوس موږ له کنډیشن راکړل کوېسچن کې چې 3 الفا پلس 2 بیٹا چې کوم دا برابر دی د 12 یعنی 3 الفا پلس 2 بیٹا از ایکوال ټو 12 دا د دې برابر دی دا اکویشن 2 شو نو چې کوم اکویشن 1 دی او اکویشن 2 دی دلته هم الفا دی دلته هم الفا دی دا هم بیٹا دی دا هم بیٹا دی نو موږ به داسې کار وکړو چې د اکویشن 1 لبا په 3 کې ضرب ورکو نو د الفا کوفیشنټ په دواړه یو شان شي نو دا به بیا موږ ماینس کو د یو بل دا به کټ شي صرف د بیٹا ویلیو به موږ راشي نو ملټیپلای equation 1 by 3 and subtract from 2 اول به چې کوم دا equation 1 هغه د موږ سره الفا پلس بیٹا is equal to 5 دی له په 3 کې ضرب ورکې نو دا به شي دواړو سایډ ته به 3 کې ضرب ورکې دې سایډ ته به هم 3 کې ضرب ورکې دا به شي 3 الفا پلس 3 بیٹا is equal to 3 5 0 15 دا موږ سره اکویشن 3 جوړ شو دا اکویشن به تاسو د دیو نه ماینس کې دا به شي 3 الفا اکویشن 2 پلس 2 بیٹا is equal to 12 او دا اکویشن به شي 3 الفا پلس 3 بیٹا is equal to 15 دا به تاسو د یو بل نه ماینس کې دا به ماینس شي دا به ماینس شي او دا به ماینس شي دا ختم شو 2 بیٹا -3 بیٹا د دینه به ویلیو راشي ماینس بیٹا 2 بیٹا -3 بیٹا ماینس بیٹا دراله او 12 ماینس 15 نه چې کوم دا نو -3 راځي نو د بیٹا ویلیو چې کوم دا سره له پازیټیو 3 رااله اوس دا د بیٹا ویلیو بر واخلې په دې اکویشن کې به دلته په دې اکویشن کې به فوټ کې نو تاسو له د الفا ویلیو درکې دا بشي چې الفا پلس بیٹا is equal to 5 دا موږ سره دا اکویشن چې الفا پلس بیٹا د 5 برابر دی د بیٹا ویلیو پکې 3 رااله نو بیٹا is equal to 3 دا بشي الفا پلس 3 is equal to 5 یا دا به کوم دا موږ سره راشي alpha is equal to 5 minus 3 the alpha value موږ سره رااله 2 نو چې کوم اکویشن موږ ته وی چې تاسو د k ویلیو معلومه کې یعنی الفا بیٹا نه چې کوم دا موږ سره k راتله نو د الفا ویلیو 2 رااله او د بیٹا ویلیو 3 راغله دا به دې کې پټ کړه دا وشي 2 او دا وشي 3 is equal to k نو د k ویلیو چې کوم دا غسر رااله 6 دا ویلیو موږ معلومه Question number 7 is to find the value of m and n if both sum and product of roots of the equation mx square minus 3x minus n is equal to 0 or equal to 3/5 تاسو ته وایي چې د m او n value معلومه کې کچره sum of roots او product of roots چې کوم دا د 3/5 برابر وي د دې equation چې کوم sum of roots دي او product of roots نو تاسو د k value معلومه کې د m n value معلومه کې چې هغه سره نو موږ له equation راکړل دی mx square minus 3x minus n is equal to 0 د دې به موږ اول وایو چې let الفا او بیٹا چې کوم دا د دې اکویشن روټس دي نو دین سم اف روټس چې کوم دا الفا پلس بیٹا دا غیر لپاره فارموله وا -b/a دلته کې د a ویلیو چې کوم دا m دا
د بی ویلیو چې کوم دا هغه -3 ده او د سی ویلیو چې کوم دا هغه -n ده. نو سم اف روټس مطلب -b/a نو د b ویلیو چې کوم دا -n/-3 بشي او د a ویلیو چې کوم دا هغه m ده. یعنی الفا پلس بیٹا چې کوم دا براشي ماینس په پلس شي دا براشي 3/m او پروډکټ اف روټس چې کوم دا د هغه لپاره فارموله ده c/a. نو دلته د c ویلیو -n ده او د a ویلیو چې کوم دا هغه m ده. نو پروډکټ اف روټس چې کوم دا الفا بیٹا هغه راشي -n/m. نو موږ د کوېسچن کې کنډیشن ګیون دا او چې سم اف روټس چې کوم دا د 3/5 برابر دی. دا ایکویشن 1 شو او دا ایکویشن 2 شو. نو په ایکویشن 1 کې به تاسو د سم اف روټس په ځای سپورټ کې موږ ته پته را چې الفا پلس بیٹا چې کوم دا برابر دی د 3/5. نو ایکویشن 1 چې کوم دا becomes the alpha plus beta بځای به تاسو 3/5 فوټ کې او دا بشي 3/m. کراس ملټیپلیکیشن مو کې نو دا بشي دا چې د سره ملټیپلای شي نو 3m بشي او 5 د 3 سره ملټیپلای کنه 15 راځي. یعنی د m ویلیو چې کوم دا هغه به تاسو سره شي 15/3 یا m = 5. نو د m ویلیو چې کوم دا هغه سره 5 رااله. اوس تاسو چې کوم دا د n ویلیو معلوموي نو دا غیر لپاره به ایکویشن 2 استعمال کې. ایکویشن 2 چې کوم دا هغه سره دی چې الفا بیٹا = -n/m. نو پروډکټ اف روټس مونږ ته پته را چې په کوېسچن کې مونږ له کنډیشن راکړو چې پروډکټ اف روټس ته څه برابر دی د 3/2 برابر دی. یعنی دا د 3/5 برابر دی. کوېسچن کې دا 3/5 دی. نو پروډکټ اف روټس چې کوم دا وي دا برابر دی د 3/5. نو په دې ایکویشن کې به تاسو دا فوټ کې نو دا بشي 3/5 د -n په خپل ځای د m په ځای به ویلیو فوټ کې 5. نو کراس ملټیپلیکیشن به وکړي 5 په د 3 سره ملټیپلای شي 15 راځي او دا بشي -5n یا د n ویلیو چې کوم دا هغه بشي -n په 5 په ډیوایډ کې نو دا 15/5 شي. دا چې ختم شو دلته کې -n = 3 یا n = -3. نو د n ویلیو تاسو سره چې کوم دا -3 رااله او د m ویلیو چې کوم دا نو هغه سره رااله 5 رااله.